مجاهدینو ورونو د بندیانو دا تکلیفونه درنه هیر نشي. د صلیبیانو او د هغوی د ګوډاګیانو په زولنو په ولچکونو کې چا 15 او چا 10 او چا 20 کاله تیر کړه. د دوی قربانۍ درنه هیرې نشي. هغه فدایان درنه هیر نشي چې د هغوی لا تر اوسه پورې قبرونه مور او پلار او بچیو ته معلوم نه دي. هغه فدایان چې غوښې د خپلو غوښو نه ګولۍ جوړې کړې، مرمۍ جوړې کړې او د صلیبیانو او د هغوی د ګوډاګیانو په مغزو کې ور ونښلولې. د هغوی د وینو خاپونه لا تر اوسه پورې هم د سړکونو په غاړه باندې تازه دي او د وینو بوی کوي. هغه یتیمان درنه هیر نشي چې لا تر اوسه پورې کونډه مور ورته دا تسلي ورکوي چې پلار دې را روان دی او پلار به دې را ورسیږي. هغه کونډه درنه هیره نشي چې لاس تر زنې په نکریزو سره لاسونه لاس تر زنې ناسته او افسوس او د بیچارهګۍ او د بېوسۍ او د بېکسۍ شپې سبا کوي. هغه کونډه درنه هیره نشي چې د غریب په غاړه افسوس کوي، څوک ورسره نشته. خصوصا ګورئ هغه د سنګر پخواني زاړه دردېدلي مجاهدین درنه هیر نشي چې د شپې به یې د ډرون د وجې او د چاپو د وجې نه خوب نه و او د ورځې به یې د حملو د وجې نه خوب نه و. هغه په زولنو تړلي بندیان، هغه تکلیف شوي بندیان درنه هیر نشي چې 15 او 10 او 20 کالې د صلیبیانو په زولنو کې تیر کړه، خو بیا هم افغاني غرور ورته کم را نه وستو، کافرانو ته ټیټ ونه ویلې. حسنې ګوره چې دا 20 کلنه قرباني مو په ډلګۍ پرستۍ او شخصیت پرستۍ او قومیت پرستۍ باندې خرابه کوي. مونږ ګورو بعضې ملګري سهوي کوي، هغه زاړه او د قربانۍ والا ملګري هیر کړي دي او نوي ملګري چې دا 20 کاله هم په آرام تیر کړه اوس یې هغه د ځان سره یوځای کړي دي. په دې رینجرو او په دې پستو چوکیو او په دې سهولتونو کې درنه هغه فدایان، هغه کونډې، دا مجاهدین، دا بندیان، دا یتیمان، د دوی آهونه او سلګۍ ګوره درنه هیرې نشي. وخت په وخت خپل فکر ته راولئ. مونږ ګورو چې بعضې خلک قومیت ته ترجیح ورکوي. زاړه ملګري هیر کړي دي، قومیت په وجه نوي ملګري را پیدا کړي دي. د سهولت په وخت کې نوي ملګري ډلګۍ پرستی کوي، شخصیت پرستی کوي، قومیت پرستی کوي. خدای نه خواسته چې د قیامت په ورځ همدغه بندیان او دا فدایان او دا یتیمان او کونډې د ګریوان نه مو ونیسي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې را باندې شکایت وکړي او د الله پاک په مخ کې را باندې شکایت وکړي چې زموږ په قربانیو دوی مسؤلیت پرستی وکړه، شخصیت پرستی وکړه، انډیوال پرستی وکړه، سیند پرستی وکړه، وطن پرستی وکړه. زمونږ په وینو په قربانیو خدای ناخواسته چې دا شکایت الله د الله پیغمبر ته وکړي چې زمونږ په وینو لوبې وکړي.